احتیاطي تدابیر موږ له چې ضرور پکار دی، یو دا چې موږ له پکار دی چې فریکوینټلی خوله کنګالو یا اوبه څښو. دویم ته احتیاط کا چې موږ له پکار دی د مسلم 4 وخت په اودس کیو، هر منځل اودس کو، د دې نه علاوه چې پوزې ته اوبه اچو، پوزه اینځو. بل دا چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خلال خوول، نو ګوره دی اوس وی لاس اینځئ او لاس کې دا ځایونه انټر ډیجیټل کلیفټ چې دي دلته به کورونا نو موږ ته پیغمبر پوښاول د خلال په نیت یې کوه خلال، نو هغه ستا هغه وایرس پیدا کېږي. نو لاس په ګرم اوبو کم از کم 20 سیکنډه اینځو. دا څه ګران کار خو نه دی مسلسل چې اوبه خو زموږ د الحمدلله ډېر شی دي نو چې موږ به لاس اینځو. یو دا چې کو فرض که موږ له سپرنجی مرنجی راشي نو موږ له ټیشو پیپر استعمالول پکار دي، خو کو هغه نه زموږ سره نو خفه کېږه ما دا کوحنې چې ده دا هم ډېره ښه ده، دا ورته ونیسه، خو لاس ورته مه نیسه، ځکه چې که ته ورته لاس ونیسې دا لاس په سبا تر بل سره میلاو، دا خو تر چا سره نه میلاوي. نو دا یو آسان دی چې دا هر وخت ستا سره وي. نو که ته پرنجی کوې نو په دې ځای باندې شي. دویم دا چې کو فرض که یو ځای کې ته مونځ کوې نو مونځ پکار ده چې ته وکړې، خو دا کارپېټې مارپېټې د مالدارۍ نښې دی، دا د کورونا رونه دي، خویندې دي. خو که فرض که سمپل دغی فرشي او هغه ته په هغې باندې وکړې نو په هغې کې د کورونا چانسز کم دي، نو سمپل فرش یې کا او لږ ساعت پسې وینځه او هغه په اسانه باندې اینځلی شي. نو چې ته فرش هم اینځې، ته لاس هم اینځې، ته پوزه، یو بله خبره پکې ده چې ته زموږ فکر نه دی کورونا په پوزه کې نو پوزه به اینځې، خو کورونا که د ساینس ته لاړه شي دا اکثر د خلکو په سر دړې وي، سم وي، دا سر رانه چوي، نو دې ته ساینسز وي. دا سوپ د دې سترګې د پاسه 2 ساینسز دي، په دې نیزل نه غیر چاپېره 2 دي او د دې سترګې نه ښکته 3 دي، دا شپږ ساینسز شو. دا ساینسز به څنګه کو کورونا دې ته ځي که نه چې کورونا دې ته لاړ شي. لپاره اسانه طریقه دا ده چې ته په د ګیزر نه ګرمې اوبه په مګ کې راواله. ما دا تجربه کړې ده، مګ ګرم نه وي، په خپله اوبه پکې ګرمې او داسې پې دا مخ کې ده داسې راکاږه نو هغه ګرم بال ته لاړ، هغه بلاسو اسټیمو، دې ته سټیم انهیلیشن وایي. او په دې سره به دومره مزیدار شي که نه، یو به طبیعت ښه شي، یو به کورونا هلته مړه شي. دا کورونا هیټ ته، دا کورونا چې ده که نه دا هیټ ته د ټینګې نه ده. نو زموږ د پاکستانیانو غټه خوشقسمتي دا ده چې لږې ورځې پس که خیر جون را روان دی، ګرمي به کورونا به نه وي که نه. نو موږ دا دومره ګرانه نه ده چې ته پکې دغه یو څو خبرې کوې نو انشاءالله. ټیک ده. د کورونا د دې وبایي مرض نه یېرېدونکي قوم ته، د نظریاتو کې په جنګ کې مصروفه قوم ته او د سیاسي کومه هلړبازي چې روانه ده په دې ملک کې مصروفه قوم ته به څه میسج ورکوئ؟ یو خو دا ده چې کورونا ما چې دا وي چې د افت نه اپرچونټي جوړه کړئ، نو په خپلو اعمالو سوچ وکړئ، خصوصا چې کوم کسان تاسو ازار کړي دي وایي دا بیا نه ازارو. او بل د خدای پاک نه وغواړئ چې دا عذاب د دې قوم لرې کړي. او دریم دا ده چې یریږئ بالکل ما، ځکه چې خدای پاک چې داسې کورونا را لېږلی دی چې هغه 98 بچ کړي نو هغه 98 ته ګوره، دې دوو ته مه ګوره. او هسې وایي چې په ټوله دنیا کې روزانه 1,50,000 خلق مري په ټول ګلوب هره ورځ د کورونا نه، خو دومره نه مري. نو پینیک کېږه مه. خو د دې نه دا فایده واله نه، هغه دا خبره ده چې څومره ستا په سره کنسرن کم کسانی هغه د دې په ټریټمنټ باندې، د دې په ډیلینګ باندې چې څنګه به ډیل کوې په هغې باندې پوه کړه، او په خپله پې ځان پوه کړه، خپل واړه پې پوه کړه، خپل کور خلق پې پوه کړه. او یوه ده. او دویمه دا ده چې د هغې د اوبو استعمال زیات وکړه. نو مخ پې مځه، لاس پې مینځه او خوله پې هم کنګالوه. او که فریکوینټلي ګنټه پس لکه ته لاس وینځې ګنټه پس اوبه څکې نو څه به وشي. یو بله خبره دا ده چې کو خلق ګیدرینګ چې دی که نه په دې کې خیر کم یې شر پکې ډېر. لکه موږ په حجرو کې د شپې د 12 بجو پورې ناست یو، دې څه فایده ده؟ زموږ پیغمبر موږ ته ویلو چې د ماسخوتن نه مخکې خوب په خدای بد لګي، او د ماسخوتن نه پس پې خبرې بد لګي. نو د حجرې دا ناسته دي نه وي که نه. دې وجې نه وایي چې د کورونا دپاره دفاع دپاره یو څو خبرې دي چې ته خپل بدن ډیفینس مضبوط کې. نمبر 1 خپل خوب کمپلیټ کا. نو خوب بالو کمپلیټ کېږي د ماسخوتن نه پس زر وده کېږه. او یو خاص هارمون دی چې هغه خارجېږي د ماسخوتن نه پس د برین د یو خاص سنټر نه، هغه انټي کینسر اکټیویټیز کوي. دا د هغې خلقو یي چې کوم خلق ودی په تیاره کې په رڼا کې نه. نو چې ماسخوتن وده شي د چربانګه پورې ویي د 3-4 بجو پورې د تهجد د وخته پورې بیا نه بیا دا سیکریشنز ختم شي. دغه سیکریشن دپاره تا ته فل سلیپ پکار دی. نو ځای چې ټول سلا وکړو چې حجرو کې به نور نه کړي، ماسخوتن نه پس په وده کېږو. یوه. دویم نمبر خبر دا دی چې ټول به په اودس کیو او هر وخت به اوبه استعمالو. دریمه خبره دا ده چې خوراک خپل مضبوط کا. وایي چې ښه خوراک څه شی دی؟ نو هغه تا ته وایي په خپله کانه کې انډه استعمال کا، هګۍ ډېره ښه ده. په خپله که فروټ کې کیله استعمال کا، کیله ډېره ښه ده. او په خپله کانه کې کینو استعمال کا، ځکه دې کې ویټامین سی دي. نو دا یو څو څیزونه دي که په خوراک کې ستا دی او ستا لایف چې دی هغه بدل شي، ته د شپې خپل خوب پوره کې
او الله پر پکا ایمان او چرته بې حوصله کېږم ځکه دای سره ډیفنس کمزوری کېږي نو انشاءالله خیر بشي.